فالحكم فيها أن يضرب وفق أحد الأعداد في جميع الثاني، ثم ما بلغ في وفق الثالث إن وافق المبلغ الثالث، وإلا فالمبلغ في جميع الثالث، ثم المبلغ في الرابع كذلك، ثم المبلغ في أصل المسألة كأربع زوجات و18 بنتا و15 جدة و6 أعمام. تاسو لږ متوجه شئ. مړي سه موږ بابي تصحیح کې شروع کړی و او دا ویلیو تصحیح چې د په لغت کې صحیح کول ته ویل کېږي او به اصطلاح کې او دا سعادت تلاش کول چې داغي عادت نه د هر وارث حصہ بلا کسر روزي او به مولا سه اصطلاحات بیان کړیو او دریم نمبر کې دا خبره کړې و چې تصحیح لپاره وقواعد دی و درې قواعد یو طرف ته دي څلور بل طرف ته. د دریو قواعدو پہچان دا دی چې یو طائفه کې به کسر وي، حکم یې دا دی چې رؤوس او سهام ترمنځ به موږ نسبت ګورو. نو که چېرې یو طائفه کې کسر او سهام په رؤوس باندې صحیح تقسیمېدل وکړه او سهام په رؤوس والا صحیح تقسیمېږي، چې کله د رؤوس او سهام منځ کې نسبت د تماثل وي یا نسبت د تداخل وي، سهام زیات وي رؤوس کم وي، په دې ورسېدل. دویم نمبر چې کله په یو طائفه کې کسر د سهام او رؤوس منځ کې به نسبت وګورو، که نسبت توافق نو حکم یې دا دی چې وفق د رؤوس بروالو مسله کې بوله ضرب ورکو. درېمه قاعده چې کله د سهام او رؤوس په یو طائفه کې کسر دی او د سهام او رؤوس منځ کې نسبت د تباین دی، نو حکم یې دا دی چې کل رؤوس بروالو مسله کې بوله ضرب ورکو. درې قاعده شولې. اخیری څلور قواعد هغې لپاره علامه دا وه چې دوو طائفو یا د دوو نه زیاتو کې به کسر وي. د هغې دوه مشترک حکمونه وو. یو مشترک حکم دا و چې سهام او رؤوس منځ کې به عدد محفوظ روباسي، محفوظ عدد به روباسو. هغې طریقه دا وه که چېرې د سهام او رؤوس منځ کې نسبت د تباینو کل عدد به محفوظه و عدد رؤوس، او که نسبت د توافقو یا هغه تداخل چې په حکم د توافق کې دی نو بیا به وفق محفوظه و. نو یو حکم دا دی چې عدد محفوظ به روباسو. دویم مشترک حکم دا دی چې رؤوس او رؤوس منځ کې به نسبت ګورو. نو اوس قاعدې شروع شولې. یو طائفې نه په زیاتو کې کسر دی، اول حکم هم جاری کو عدد محفوظ هم راویستلو، دویم حکم هم جاری کو رؤوس او رؤوس منځ کې هم نسبت وکتلو. نو اوس اوله قاعده په څلورو کې شروع شوله. که چېرې د رؤوس او رؤوس منځ کې نسبت د تماثلو نو یو عدد رؤوس برلو مخکې سره به ګورو، که چېرې مخکې کې کسر او که مخکې کې کسر نه و یو عدد رؤوس برلو مسله کې به ضرب ورکوو. دا هم ویلي که نه و. او که دویمه قاعده په دې اخرو څلورو کې دویمه قاعده او که مشترکې حسابې نو پنځمه قاعده عدد محفوظ یو نه زیاتو طائفو کې کسر دی، عدد محفوظ هم رایستلی دی، رؤوس منځ کې نسبت کتلې چې نسبت هم وکتلو د رؤوس منځ کې نسبت د تداخلو، نو حکم یې دا دی چې لوی عدد برالي مخکې سره به ګورې که چېرې مخکې کې کسر و که نه و دغه لوی عدد برالي مسله کې به ضرب ورکې. درېمه قاعده دا دوم ویلې وي که نه رشته درېمې د اوس غوږ کې دی د یو نه زیاتو طائفو کې کسر دی، دا خو یې علامه شوله. عدد محفوظ براوباسو دا یول حکم شو، او د رؤوس او رؤوس منځ کې به نسبت ګورو، دا د مطلق څلورو قاعدو مشترک حکم شو. دویم نمبر اوس قاعده لګو که چېرې د رؤوس منځ کې نسبت د توافقو څه نسبت نو حکم یې دا دی چې د یو عدد رؤوس وافق برلو د بل په کل کې به ضرب ورکوو. بېشکه مبلغ راتللو نتیجه
هغه به د مخکې دریم سره ګورو که چېرې دریم کې هم کسر و نو که چېرې دریم سره م وکتل او هلته بې توافق و نه بیا به په دې دواړو کې د یو وفق رلو د بل په کل کې به ضرب ورکوو بیا چې کوم مبلغ راتللو ابه څلورم سره ګورو که څلورم نه و مسله کې وله ضرب ورکوو تاسو مثال ته وګورئ دا دی اوس راغلی د خیال سره دا به د لپاره بیا قاعده در سره کوم هلته وکې ده لکه اوس ګوره دی خو چې خدای دې پرې پوهېږي خدای خو دې غر کا څه مثال یې ورکړی اربع زوجات دی خو وګورئ مولوي صاحب زوجات څو دي 4 بیا څوک دي دومره نشي ویلی یا بیا څه دوم دي بنات دي که نه څو دي 18 بیا څه څوک دي 15 دوران کې لګي ارزه مې زوجات څو دي 4 بیا بسي 18 بنات 15 بیا بسي دیو خبر ګورئ ښه دا مسله لږه سخته ده دلته څو طایفو کې کسر دی او مسله خو نه ده حل کړې اولاد شته که نه سمن بنات دو نزیتی څومره دي جدات و سدس امام مسبه دي مسله به څونه جوړه شي سمن د سلسان سره جمع شلو د اولې نوې سمن 24 موبایل یو کس راوالی موبایل څو چې حساب کولی چې موبایل باندې یو کس راوالی ما ته زر به ټیم به پې نه لګي دی خو وګورئ مولوي صاحب دلته 3 میلاو شو دلته 16 میلاو شو دلته به ګورئ ښه خو دې خو به نه ګورئ دلته 4 ایک پاتې شو که نه بقایا مسله یې نه څو طایفو کې کسر دی ورته وګورئ ټوله کې کسر دی چې کله د یو نه زیاتو طایفو کې کسر څو قواعد پکې لګېږي اخري څلور قواعد او مشترک حکم دار چې اول به سره وباسو عدد محفوظ ور وباسو 3 او 4 کې څه نسبت دی اوله کې نو تباین په صورت کې عدد محفوظ څوک وي کل محفوظ وي کل رؤوس وي داسې کل رؤوس محفوظ وي 16 او 18 کې څه نسبت دی توافق نسبت دی توافق بالڅو بالنسب دی ښه 16 کې څو پیرې تاویږي 8 پیرې 2 تاویږي او 18 کې 9 پیرې عدد محفوظ څوک شو توافق په صورت کې وفق محفوظ وي کنه 15 او 4 کې څه نسبت دی تباین دی نو کل عدد رؤوس محفوظ 1 او 6 کې څه نسبت دی بهم کل شی محفوظه موږ سره محفوظ عددونه څوک راوتل چې 15 9 او 4 اوس دا عدد رؤوس دي کې په نسبت ګورو دای مشترک حکم دی دویم نمبر رؤوس کې په نسبت ګورو څوک دې پورې نه پیږي پیږي کنه پیږي اوس راځي 6 او 5 کې څه نسبت 15 کې څه نسبت دی وګورئ توافق دی ښا توافق بالثلث 6 کې څو پرې تاویږي 2000 او 15 کې 5 پرې تاویږي دا سم وکړه اوس درې مقاعده متوجه د درې مقاعدې حکمدار دی یو وفق برل بالکل کې بازار ورکه نو 15 دونی 30 ته کنه او کچې 5 کې هم 30 راځي یو وفق رل بل بالکل کې زار ورکوا اخکاری کنه اخکاری دا حاضر راولې کې بورډ دې کنه راولې تاسو په قصو باندې پوه شولې درې مقاعدې حکمدار چې یو وفق رل د بل بالکل کې زار ورکوا هغه ستای اختیار دی 2015 و ام 30 ته او کچې ضرب 5 و 30 دی راځي چې ضرب 5 وګورئ چې اکرام بینه پین راوړل نه چې ضرب 15
څو شو 30 اوس 30 تا مبلغ شو لکه 6005 صحیح 6005 څو شو 30 مبلغ شو ته مونږ 5000 راوړه زه خبر ورسېده اوس راځي دا 30 مخکم کسر شته کنه شته څوک دې مخکې ورپسې عدد محفوظ سره به مسله حل کوو عدد محفوظ سره 9 او 30 کې څه نسبت دی تماثل شته تداخل شته چې وړو کې غټ ختم کی تماثل توافق شته 30 او 9 کې توافق دی هغه توافق به ثلث دی ښا 9 کې 3 پیری تاویږي او 30 کې 10 پیری تاویږي اوس هم درېمه قاعده متوجه ده د یو فقره له بالکل کې ضرب ورکوا ان 30 ضرب 3 کوي ام 90 راځي او 10 ضرب 9 کوي ام 90 راځي ستا خو خدا پیږي کنه به 30 ضرب 3 او که 10 ضرب 9 10 ضرب 9 وې مطلب تیلا ضرب وې نبي هم څه شي نازي 30 ضرب 9 کو صبح 30 ضرب 3 وې ما صبح شي 9 وې شو مخکې به کسر دې قصه سوچ وي شته کنهشته نو دا 9 او 4 منځ کې به نسبت وګورو د مبلغ او د مخکینی رؤوس منځ کې عدد محفوظ منځ کې څه نسبت دی به تماثل شته 4 او 9 یو شانی کې کم وړو کې غټ او کم دي او دا 4 9 نشي ختمولای ښا 88 83 او 88 نه 92 ته دانګي نو ختمولای نشي نو دوه منځ کې نسبت د توافق دی 4 کې 100 پیری تاویږي 2 پیری کې تاویږي توافق به نسب دی دې کې 2 پیری تاویږي او 90 کې 100 پیری تاویږي 45 پیری تاویږي دې و په 45 شو دې و فقره والا بالکل کې ضرب ورکا 90 ضرب 2 میں 180 دی او 45 ضرب 4 هم څو دی ستاغه خدای چې کم یو کې منګه دا شان 90 روان کړي 90 ضرب 2 وای څو بشي 180 مبلغ شو ضرب نه بس کوم شي اصلي چې مبلغ وای کنه مخکې څوک شته مزه 180 رواله 24 کې ضرب ورکا 400 راځي 4400 4320 4320 مبلغ څوک مضروب دا مضروب دی ښا مضروب 180 وکنه اوس راځي 180 حساب سراری ولا ایسی ور کوي 180 ضرب 1 180 ضرب 4 څو شو 600 ها 720 او 16 سره 16 ضرب 180 2180 او دا 800 کم یو دا دبل څو دی اوس جمع کوي 540 او 2880 او به اوس جمع کوي 720 به اوس جمع کوي 100 به اوس 180 اوس جمع کوي ورشو څوراله 4320 صحیح شو کنه مسله پوه شولې دا مسله به به تاسو ماته متوجه شئ شکل یو طایفه نه بزیاتو کې کسر وی نو لنی اخیری څلور قاعده متوجه کیږي داغه مشترک حکم دا دی اول چې عدد محفوظ برو بس تباین په صورت کې به کل محفوظ کې
توافق په صورت کې به وفق محفوظ کې 18 اصول او کنه دلته کل محفوظ دم کل محفوظ دیم مشترک کوم د روس مینس کې به نسبت وګوري موږ چې روس مینس کې نسبت وکړو د 6 او 15 مینس کې څه نسبت توافق بالثلث بچي کې 2 پیرې 3 تاویدل او په 15 کې څو 5 پیرې دا څو مقاعده متوجه شول درې مقاعده حکم دار دی وفق بلل دی بل په کل کې بازار ورکه نو موږ 2 واخصله 15 کې ضرب ورکو څو شو 30 او یم 4 واخصله 5 کې ضرب ورکو څو شو 30 شو دې مسله پوه شوله به چې موږ مبلغ 30 نو سره مخ کې نو سره وکړل به هم څه نسبتو توافق او کنو به توافق بالثلث نو بناو کې 3 پیرې تاویږي او 30 کې 10 پیرې تاویږي نو به منګه دیو کل بل په وفق کې ضرب کو 30 ضرب 3 ام نو وې دي او که 10 ضرب 9 ام سو دي نو وې دا مبلغ ثاني شو مخ راځي مخکم کسر شته نه به نو وې 4 سره وکتلو هغه منځ کې څه نسبتو توافق بالنسب بشار کې 2 پیرې تاویدل او 90 کې 45 نبم 45 ضرب 4 ولګو 180 را لې یا 90 ضرب 2 180 را لې مضروب څوک شو مبلغ څوک شو 180 لم 24 کې ضرب ورکو 4320 شو موږ ته اخیره مضروب هغه څوک چې هغه ته مسله کې ضرب ورکې ښه اخیره مضروب 180 د دې حساب سره به ساری وکسلم ازر دغه سره ضرب ورکې تا ته دغه سره وزي نه پوهیږي خبره مانی وګوره عبارت کې رخصان كمله والثالث دريم نمبر أن يوافق بعض العادات بعضا چې موافق وي بعض عادات د بعضو سره عدد روس یادي محفوظ عددونه یادي یعنی نسبت د توافق وي دوړو ترمنځ فالحكم فيها نو حکم په دغه صورت کې چې دوه عددونو منځ کې نسبت د توافق وي دوه عدد روس او عدد محفوظ ترمنځ حکم دار ايضرب وفق احد الاعداد چې ضرب بملاو شي وفق د احد الاعداد وفق لبضرب ورکی فی جميع الثاني دبل په کل کې دا مې ویلو کنه یو وفق لبدبل په کل کې ضرب ورکی به ثم ما بلغ به کم زیته چې ورسېدل لکه دلته وګورئ چې 5 کم ضرب ورکو څو ته ورسېدل 30 دا 30 ما بلغ ده کم مبلغ ده ثم ما بلغ به ما بلغ چې ده اغله بضرب ورکی فی وفق الثالث د ثالث په وفق کې خدا کلا ان وافق المبلغ الثالث کچری دا مبلغ توافق نسبته د ثالث سره لګیدل د 30 نو سره به توافق نسبته او کچری توافق نسبت نو تباین دي 30 او د نو ترمنځ خو توافق ده کچری تباین به کل 30 په کل دې کې ضرب ورکول څلور مقادیر روانه ده والا او کچری توافق نسبت نه وي فالمبلغ في جميع الثالث دا مبلغ لبه من ضرب ورکو د بل په کل کې ثم المبلغ في الرابع به چې کوم مبلغ راوتل دلته وروتل نه وي موږ رابع سره نسبت ورلګولا كذلك هم دقه شان بکو که توافق نسبته د یو کل بل په وفق ضرب ورکو ثم المبلغ باخره 180 وتل کنه دغه مبلغ لبه ضرب ورکو في اصل مساله کې 4 زوجات و18 بنتا و15 جدة و6 أعمام دوران قبولي سب دې قصه ختمه شوله والرابع ان تكون اعداد متباينه لا يوافق بعضها بعضا وكمال وران ما ته متوجه شي لګ څلورمه قاعده زی به د سره وېما یو طایبین بزیتو کې کسر دی اول حکم ولګه ودد محفوظ مروي السلام دیم حکم بم لګو د رؤوس او د رؤوس ترمنځ یعنی عدد محفوظ ترمنځ به نسبت ګورو کچره نسبت د تماثل نو تداخل نو توافق نو بلکې د تباین نسبت د رؤوس منځ کې نو حکم انتهی آسان دی یو کل بل په کل کې ضرب ورکوا خبره ختمه به چې کوم مبلغ شو دریم کې ګوره چې څه نسبت دی به تباین دی به یو کل بل کل کې ضرب ورکوا به څلورم سره ګوره کوم مخ کې نو اخره مبلغ رااله او مسله کې ضرب ورکوا تصیبت جوړ شي
څه مثال ورکړي بورډ کې لګرنا خو نه ده څوک دي ما څه بلاګانې ودام نشي ویلې زوجات څو دي دو به جدات امام څو دي ست دیخوا ګوري بس زوجات ته څومره ورکو اولاد شته سمن جدات ته سودس او بنات ته امام عصبه صد تخکار کېدلو کنه اوس راشي مسله به څونه جوړ شي سمن سودس سره جمع شوی 24 نه 3 بده ته ورکو 4 بده ته ورکو 16 بده ته او 1 بده ته ورکو مانا صحیح ونه لیکو یار پاک پیږي په کنه یو توایبه کې کسر دې کډېرو کې جډېرو کې کسر دې نو هغه کې اول حکمدار یاد دې محفوظ برو باسو 3 او 2 کې څه نسبت ده نو کل رؤوس محفوظ 4 او 6 کې څه نسبت ده توافق بین نسب ده کنه دې کې 2 پیرې تاویږي او دې کې 3 پیرې عدد محفوظ څوک شو 3 شو 16 او 10 کې څه نسبت ده توافق ده بین نسب ده دې کې 100 پیرې تاویږي 8 پیرې او دې کې 5 پیرې عدد محفوظ 5 او 1 او 7 کې څه نسبت ده نو 7 محفوظ شو کل بکولا من سره محفوظ عددونه څوک حاصل شو 7 او 5 او 3 او 2 اوس راځي عدد محفوظ ترمنځ رؤوس منځ کې نسبت وګورئ راځي دوی حکم دی د 7 او 5 منځ کې څه نسبت دی تباین دی نو بس یو کل بل کل کې ضرب ورکا 7 ضرب 5 څو شو 35 دریم سره چکا درې خدان دی 3 سره چکا څه نسبت دی 10 3 30 11 3 33 12 3 36 نو تواصل هم نشتا تداخل هم نشتا دریم د سعادت هم نشته چې دواړه کټ کی 5 35 کټ کی 33 نه کټ کی او 3 33 کټ کی 35 نه کټ کی بهر حال تباین نسبت دی نبه 5 ضرب 33 ضرب 3 5 ضرب 3 دا څو شو 100 څو شو 105 مخکې به هم څوک شته کنه 105 او 2 کې څه نسبت دی به تباین دی ښا 105 ضرب 2 210 اخیری مبلغ څوک شو 210 ضرب 24 5000 دغه ده کنه مضروب څوک دی 210 کنه 210 ضرب 1 210 او 210 ضرب 16 څو شو 3000 او 210 ضرب 4 880 100 دی 840 800 ادبل 630 حل شو کنه به عزت یو پیرا وای مدا قاعده چې کله دوه طایبونه بزیاتو کې کسرو نول بعد د محفوظ رو بس به بعد د محفوظ او محفوظ ترمنځ نسبت ګورو که نسبت د تباینو یو کل عدد روس برول بالکل کې ضرب ورکو ستلم 5 کې ضرب ورکو به مبلغ ګورو 35 مخ کې دریم سره څه نسبت دی تباینو به کل په کل کې ضرب لګو به مبلغ ګورو مخ کې سره کبه تباینو به کل په کل کې ضرب لګو اخره کې به اصل مسله کې ضرب ورکو
وګورئ لکشان. والرابع ان تكون الاعداد متباينه، چې عددونه خپل منځ کې نسبت تباین لري. لا يوافق بعضها بعضا، معنا دا چې تباین مطلب دا چې بعضی د بعضو سره نسبت د توافق نه لري. فالحكم فيها، حکم پکې دار یضرب احد الاعداد، چې احد الاعداد تبذر ملاو شي فی جميع الثاني د بل فکل کې. ثم ما بلغ، به چې کوم څه ته ورسېدلی هغه ته یعنی مبلغ تبذر ملاو شي فی جميع الثالث د بل فکل کې، دریم فکل کې. ثم ما بلغ، به چې کوم ته ورسېدلو کوم مبلغ دی، لکه دلته زموږ صورت کې 105 دی. فی جميع الرابع د بل فکل کې دو کې ضرب کو. ثم اجتماع، به چې کوم جمع شو اخیره کې چې هغه 210 هغه ته ضرب ملاو شي، دا ټول باغی معنی ته دیکھا. ایو ضرب مجتمع فی اصل المساله، ضرب ملاو شي مجتمعات په اصل مساله کې. کامراتین و ست جدات و 10 بنات و 7 امام. په دې پوه شو دا بوت لګران کا دام زین کې کین اصل دا خبره کله کله دا سکیږي مولوی سي. تاسو دې عادت ته ګورئ. کله دا سی مثال لته عدد رؤوس 4 دی اور بس عدد رؤوس به 4 دی اور بس عدد رؤوس 8 دی. عدد رؤوس دی اور بس عدد رؤوس 12 دی اور بس عدد رؤوس 13 دی. نراشه ولا اول عدد رؤوس سوق دي 4 او 4 4 او 4 مې کې څه نسبت دی؟ تماثل. دلته به کومه قاعده ور جاری کیږي؟ اولنې قاعده حکم دا او چې یو بروالی مخکې سره به وګوري. 4 4 سره وګوره څه نسبت دی؟ 4 4 سره یار تاسو له نمونه نه درځي. تداخل دی یار، تداخل وړو کې غټ ختمای کنه نو 4 وړ کې تاسو بولې دی په نه شوي زینی کسان زینی یادوم 4 وړ کې څه نسبت دی؟ څه وایي؟ څه تداخل وایي او کنه یار. نو اوس به دا دویمه قاعده متوجه ده دي کې حکم سره غټ عدد برالي مخکې سره به ګوري 18 والا 12 سره وګوره. اوس څه نسبت دی؟ تماثل شته، تداخل شته، توافق دی. درېمه قاعده به جاری کا توافق په څو کې 8 کې 4 تاویږي 2 پیری او 12 کې 3 پیری. یو کل بل په وفق کې ضرب ورکا 2 ضرب 12 څو شو؟ 24 او 8 ضرب 3 هم څو دي؟ 24 او 13 کې څه نسبت دی؟ تباین دی. نو کل په کل کې وزن ورکړي 24 ضرب 13. یو مسله کې وتا ته مختلفې دغه راځي کا بس د دوه د رؤوس منځ کې څه نسبت دی؟ تماثل دی اول قاعده جاری کیږي، تداخل دی دویمه جاری کیږي، توافق دی دریمه جاری کیږي، تباین دی څلورمه جاری کیږي. دغه شان وګورئ وا به شولې دوران کړه دا صورت وري کې ځان سره بیان کوي. وس زه یو صورت الکوم ورکه کوي ټیم شته. ګورئ زوجات 3 بنات 4 جدات 6 امام 2. دا تخکاری کنه زوجات د سونو ور اولاد شته سمن تاسو شته به څه جب کې غته بنات سلسان جدات امام عصبات دی خو ګوري وست مسله به څونه جوړ شي 24 دله 3 دله 16 دا به تبدلو نو اکرام درې چی دا چل وکاو دله 4 او دله 1 نسبتونه وګورئ. وس 3 او 3 کې څه نسبت دی؟ ندی کې کسر شته دا به صحیح تقسیمي کې فلا حاجت الى الضرب او درې قاعده کې ولا قاعده وا دا پرې دی. 16 او 4 کې څه نسبت دی؟ دا سي اتفاقی ما جوړ کړل به څه نسبت دی؟ تداخل لکنه خو سهام زید دی ورؤوس کم دي دام په حکم د چا کې دی؟ تماثل کې دی کنه یار د چا په حکم کې دی؟ ځکه دلته 16 او 4 صحیح تقسیمي کې کنه نو بس فلا حاجت الى الضرب هم ته نو ویل چې کله تداخل سهام زید رؤوس کم د چا په حکم کې وي تماثل په حکم کې 4 او 16 کې څه نسبت دی؟ به تداخل دی
سولند چه دا چار اوس چه کی توافق نسبت دی نو چار کې 200 پیری دا ویږي 2 پیری او چه کی 3 پیری او 2 وې کې څه نسبت دی تباین دی بس موږ د 2 عدد محفوظ وروتل 2 او 3 2 او 3 کې څه نسبت دی دا کومه قاعده ده اوس 2 او 3 کې څه نسبت دی دا کومه قاعده شو اوله قاعده خو د تماثل و په دې څلورو کې دویمه د تداخل و درېمه د او دا څلورمه د تباین ده نو 2 ضرب 3 څو شو چه شو کنه مخکې څوک چا کې کسر خو نشته 6 ضرب 24 هوا نه بیګه به خبره من 144 څو شو 144 مضروب څوک دی 6 کم 6 4 24 او 16 چک 96 او 6 3 18 6 او 24 30 شو کنه 396 124 او 18 صحیح شو کنه شو دا شان بل کوي ښا دوران کا مسؤلی کوي به زئی اوس قصې ختم شو لکه په ځکه ګران زی او ختم شو د سی والا مسله لیکي زر کوي تکړه شي ابن مډبل حسابي کې د مؤنث ښا بنات دود او ابن دود ان څو وشټول په شریکا دا دو دي دا ټول څو شي درې نه کنه څلور دادي دو دا شپږ شو خدای دې ککه چې کشي دې غټه ګیره دا شپږ کسان شو خال سویلانی منځ کې ته ولي کې شپږ به زوجات امدو او جدات 3 دا حل کوي كلام سبب وقت